السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا دا خبره مونږ پر نوټس کې راغله او په دې حواله سره ختم نبوت والو هم ما سره خبرې وکړلې او بیا ساجد میر صاحب او ویس نوراني صاحب د خلکو سره هم مشوره وشوله. ټول دا وایي چې دا لکه بظاهره خو غیر مسلم یا اقلیتو په نشست باندې دوی ته نمایندګي ورکړي، لیکن دا ابتدایي یو قدم ده او دا قدم آینده مستقبل کې به شکل او صورت بیا بالکل مختلف شي. په دې وخت کې اول وار یو داسې جماعت چې هغه آئین نه مني، آئین ته سر تسلیم خم نه کوي، سر ورته نه ټیټوي او ته په مملکتي امورو کې او ته شراکت ورکې، نو دې سره خو وقتي طور باندې به د هغو اهمیت نور زیات شي. یو نوی ایشو به جوړ شي، بین الاقوامي دنیا به وایي چې دې ته ولې ځای نه ورکوئ، بیا به حکومت سپورټ کوي په دې حوالې سره. نو اول خو دې آئین ومني که نه، آئین که ټول نه منې او که دې وایي صحیح نه منې، دواړه بغاوت او غداري ده. لکه قرآن کریم جدا هغه که ته ټول نه منې او که د هغې یو آیت یا یو وړوکی خو د حصه نه منې، هغه هم ټول کفر ده. نو په دې حواله سره د شعرونو ته ابتدا کې یو مضبوط رد عمل ورکول پکار دي او که بیا دا هم احتمال لري چې موږ دا ووایو چلو لکه تاسو خبره وکړله چې دا خو تسلیمېدل دي چې دا خو غیر مسلم اقلیت په نشست باندې کېناستل او قادیانۍ که راغی وایي چې زه خو په غیر مسلم اقلیت باندې نه یم ناست، دې کې خو مولانا عبدالخبیر آزاد هم ناست او دې کې خو پلانکی څه علما هم پکې اخیستي دي که نه جي. نو وایي به چې موږ هم هغه حیثیت ته، تاسو هم هغه حیثیت ته. د اقلیتونو دپاره جوړ شوي کمیشن کې که علما کرام مسلمانان دي او کېناستی شي، نو موږ دغه ته پکې ناست مسلمانان یو بحث په پیدا شي، دوی ته اهمیت پکې میلاویږي او دې فوري طور باندې صدبا موږ ته پکار ده چې وشي. زما خو دغه رایه ده او دې حوالې سره نورو اکابرو سره هم خبره شوې ده او هم د دې تایید کېږي.